बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو نن تاسو ته په یو نوې خپرونه کې د کلیل کنډو نه مخاطب ما ګرانو کتونکو کلیل کنډو کې چې په کافي تعداد سره چې د برابرۍ شروع ده او د ډېر لري لري چې دلته کې سیلانیان راغلي دي هغوی سره هم خبرې اترې کوو زموږ سره اوسئ مو خو سنجای د پر راغلیو دا مرګره سره دی او بس د خلکو ته لږ تکلیف ته موږ ته خو دا غځیو کنه د خلکو د تکلیف ته چې راوړو اوس دا خو یو ورځ په اور وشو چې دا ډیر وشو بیا ډیر زیات تکلیف دي خلکو ته نو کدو ټیکټر راولېږي یا چې ته شیول په دې ورځ نیمه کې راولېږي نو خبرې ځکه چې جړې موسمیات ولا ډیر ور کړی ده کنه نو که بیا واته ورځي باران وشو بیا ډیر زیات تکلیف دي خلکو ته بخته قلیله پورې بدغه دا خو دلته اوس ور شي ده کنه نو که ټیکټر دوه دغه حکومت نظم دا خواسته کنه چې ټیکټر راولېږي یا شیول راولېږي نو ډیر د خلکو ته په پیدا د سیلانیانو وینا ده چې سنگر په ټوله نړۍ کې یو ځانګړی حیثیت لري خو که چېرې حکومت وخت دې ته لږ پاملرنه وکړي نو دا به د سوات په سیاحت کې ډېر مددګار شي داسې ښکلی موسم دی واوره ورېږي خو زما د طرف نه راتلونکو خلکو ته دا پیغام دی چې څوک دلته راځي نو کوشش دې دا کوي چې د ځان سره چینج راوړي نو هغو ته به په لار کې څه تکلیف نه وي بل زما د طرف نه انتظامیې ته دا ریکویسټ دی چې د وخت مناسب لکه ټیکټر یا هر څه چې د لارې د صفایي دپاره که دا بندوبست وشي نو انشاءالله خلک شته او خلک راځي دنیا ګرانو کتونکو تاسو د خلکو خبرې اترې واورېدې هغوی هم د حکومتي وخت نه دغه غوښتنه کړې دغه مطالبه یې کړې چې دلته کې چې کوم روډ دی د هغې دپاره چې دی یو ټیکټر مقرر کړي چې د دې نه د واوره سباګۍ چې کوم سیلانیان دلته راځي یا بونیر ضلعې ته کوم خلک اوړي یا سوات ته راوړي چې هغو ته په تلو راتلو کې څه تکلیف نه وي امید لرم چې زموږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي د راتلونکي یو بل پروګرام پورې خپل ورور عجب خان له اجازت راکوي په لوی الله سپارم د الله په امان